بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. دا سورة سوادي فارا درستمه ده سورة ندیرسی آیات شپراتیا. خبر پر دیده تکوم دنیا لسیسی انبیاء راغلی دی آغو دین د دنیا ذریعہ او نه ده جوړه کړې. آغو پډاګ وخپل قومو ته ویل چې اے قومه زه پر دغه دین اسلام باندې چې کوم الله زه راستولی یم او ما ته کوم دین راکړی پر هغه زه د تېسه پیسې نه غواړم، زما اجر پر الله باندې. اوس خبره دا درته کوم دا 50 اسلامي ملکونه دي او نور په دنیا کې 115 ملکونه دي. په دا هر ملک مسلمانان ستا خو ټولو د الله کتاب پرې ایښی دي، صرف تر خولې پر ایمان دي، په زړه باندې ایمان نشته. که ایمان وي دا آیات دي مخته کښې دي، د دې معنا څه ده؟ دغه ملایان وایي چې زموږ نفقه پر خلکو باندې واجب ده، فرض ده. آیا دا د ځان څخه خبرې جوړونکي دي چې کوم مولا پر دین پیسې اخلي په هغه پسې لمونځ بلکل نه دی صحیح. دا د انبیاو وارث نشي جوړېدلی. دا د هغه کاهنانو د ساحرانو چې کوم د فرعون په وخت کې چې کوم جادوګران دا د هغه پیروکاران دي. دا آیات یې ومخته هر سړی کښېږي، د الله قرآن یې مخته کښېږي او بیا د غور په وکي د دا معنا دې په خپله وکي یا دې د ملا څه وکي. دی زه شیخ الاسلام یم، زه شیخ القرآن یم. ای بې ایمانه ته نه ته شیخ القرآن یې نه شیخ الاسلام یې، ته هغه بې دینه ملا یې چې دین د الله دپاره نه کوي، پیسو پاره کوي. نو دا آیات کې څه وایي؟ قول ای پیغمبره ورته ووایه، اعلان وکړه ما اسألکم زه نه غواړم او د تې څخه علیه پر دا قرآن باندې. او نبي علیه السلام ته الله وایي ته ورته ووایه په ډاګ ووایه چې زه د تې څخه پر دغه دین پیسې نه غواړم، من اجرین د یو څه پیسو نه، تنخواه نه غواړم، زکاتونه نه غواړم. وما انا نه یم زه من المتکلفین د هغه نه چې زه پر خلکو باندې او تکلیف اچوونکی یم. زه پر خلکو تکلیف نه اچوم، د ځان خبرې نه جوړوم چې زما نفقه پرتې واجب ده، زما نفقه پر خپل ځان ده، په خپله به ګټم. نر یم، مسلمان یم. اللهم ربنا آتنا فی دنیا، یا الله دا دنیا به هم کوم او دنیا به هم ګټم، د آخرت دپاره به عمل هم کوم. نو زه د ځانه څخه تکلف والا نه یم چې زه د ځانه او خبرې جوړې کړم. او بل دغه رقم ورته وایي ام تسألهم، څه ته د دې نه غواړې ای پیغمبر علیه السلام؟ اے پیغمبره ته پر دغه اسلام باندې، پر قرآن باندې، پر اذان باندې، پر چاشتونو پر دا باندې ته پیسې غواړې؟ الله ورته وایي ام تسألهم، څه ته د دې نه غواړې اجرن یو څه مزدوري، په هم دوی چې دي من مغربین د تاوانه څخه. الله ورته وایي څه ته د دوی نه غواړې یو څه مزدوري، نو دوی چې دي من مغربین د تاوان مثقلون درانه دي. آیا ته د دې څه پیسې غواړې چې دوی د هغه څخه ګرانه دي؟
دا بوج نشي پورته کولای الله ثابت کړه چې دین د دنیا د پاره نه دی دا د آخرت د پاره دی الله ورته اے پیغمبره خلقو ته اعلان وکړه وما اکثر الناس ندی اکثر د خلقو سره ولو عرست کتم ته ارسوکه کچیرې ته ډېر ارسوکه پر دې باندې مؤمنین چې د ایمان راوړي الله دې ایمان نه راوړي دې د دنیا زامن دي نو بیا دې وخت به راشي چې په سهار کې به مؤمن وي په ماښام کې به کافر وي په ماښام کې به مسلمان په سهار کې به کافر وي د هغه څوک چې دا دین د دنیا دپاره کوي وما تسألهم او ته نه غواړې اولادینا علی پر دغه دین باندې پر قرآن باندې من اجر څه مزدري ان هو نه دی دا قرآن الا خو بیا دې ذکر د انسیت للعالمین د ټولې او دنیا دپاره د ټولې دنیا دپاره دا انسیت دی نو اوس کم څوک د الله قرآن څه انبیا راغلي دي هغه څه وایي وما اسألکم زه نه غواړم اولتینا علی پر دا قرآن باندې پر اعضا باندې پر مانځه باندې پر هر عمل باندې من اجر څه مزدري ان اجر نه د زما مزدري الا خو بیا دا علی رب العالمین پر هغه رب د مخلوقاتو چې ټوله دنیا پاره نو زما ورونو دین د الله دپاره دی د پیسو دپاره به نه کوي چې کم څوک د پیسو دپاره کې هغه مسلمان نه دی بلکې کافر دی هغه د الله و علالو ته ارام وای او د الله و ارام ته حلال وای نو خبره دا درته کوم د الله د قرآن مو منکر کې الله وای ما استې ځان مال اخیست په یوازې کې جنت